امام غزالی رحمت الله علیه یو غټ عالم تر شوی دا الله تعالی ته یو غټ مقام ور نصیب کړو. امام غزالی رحمت الله علیه چې کله منځ ورته کاوه بیا به په دبس د ورور منځ نه کاوه. خلکو به بار بار کتل دا څه وجه د خپل ورور ده په امام غزالی په منځ نه کوي. بیا خلکو د امام غزالی رحمت الله علیه مور ته شکایت ولګاوه وای ای مورې د تا خو دا یو بچی په امام غزالی په منځ نه کوي دا څه وجه ده؟ مور یې ورځ راوبل او ورته ویل چې ته په امام غزالی په منځ ولې نه کوي وجه څه ده؟ ده ورته چې ای مورې امام غزالی داسې ده چې هغه غټ عالم ده خلک د دنه د مسلو تپوس کوي نارینه هم تپوسونه ځینې کوي او ښځې هم تپوسونه ځینې کوي او همیشه د په سوچ کې د حیض او د نفاس او داسې ګنده ګنده مسایل دي نو همیشه د په ذهن کې دغه مسایل چلیږي نو چې کله لمونځ کوي په لمانځه کې هم دغه مسلې دي نو هغه ورور یې ورته چې د لمونځ خو بیا ګنده شو بالکل نو زه داسې ګنده سړي پسې ولې لمونځ وکړم دا هغه ورور خبره کوي. یو صوفي مزاج نرم مزاج والی انسان وای دا خو همیشه د حیض او د نفاس والی مسلې خلکو ته بیانوي نو چې لمونځ کوي د په ذهن کې به هغه حیض والا مسله ګرځي هغه د نفاس والا مسله به ګرځي نو دی چې لمونځ کوي په لمانځه کې هم د سوچ ګنده شه زه ولې لمونځ پسې وکړم. امام غزالی رحمت الله علیه مور هم مور وه دی ورته دا خبره بیان کړه وای ګوره امام غزالی رحمت الله علیه په لمانځه کې چې کوم سوچ کوي هغه فقهي مسایل دي فقهي مسایل په قرآن کریم کې هم بیان شوي دي نو چې کله سړی قرآن کریم په لمانځه کې وایي په لمانځه کې په هغه مسایلو باندې سوچ کول نو دا څه د ګناه والا خبره نه ده. نو مور یې ورته چې ګوره امام غزالی رحمت الله علیه په لمانځه کې چې کوم سوچ کوي فقهي مسایل الله تعالی طرف ته توجه وي خپل منصب پیژندلی ده نو په هغه باندې خو هېڅ مؤاخذه نشته هغه خو د ګناه کار نه ده حرام کار نه ده جایز کار ده او ته په لمانځه کې بار بار د ده متعلق دا سوچ کوي د ده عیوب بیانوي د ده متعلق غلط سوچونه کوي چې دا خو د ده په لمانځه کې ګنده سوچ ده دا ښه کس نه ده د ده لمونځ صحیح نه ده د ده لمونځ غلط ده د ده لمونځ ګنده ده نو ته خو حرام کار کوي. امام غزالی چې کوم سوچ کوي هغه سوچ صحیح ده ته چې کوم سوچ کوي په لمانځه کې هغه د تا سوچ حرام ده غلط ده ګناه ده کار ده. نو ته ماته ووایه دا زوی ته خبره بیانوي چې ای بچی ما ته بیان کا چې د امام غزالی لمونځ صحیح ده او که د تا لمونځ صحیح ده. نو مور دا خبره ورته بیانوي چې ګوره امام غزالی رحمت الله علیه چې کوم سوچونه کوي په لمانځه کې هغه فقهي مسایل دي هغه د ګناه والا خبره نه ده غیر اختیاري طور باندې انسان په ذهن کې دا خبره راځي او ته په خپل اختیار باندې په خپل ذهن کې دا خبره بیانوي چې امام غزالی لمونځ صحیح نه ده امام غزالی صحیح نه ده د لمونځ ګنده ده د ده خیالات ګنده دي نو ته خو یو حرام کار کوي. نو په لمانځه کې چې یو سړی حلال کار کوي هغه صحیح ده که یو سړی حرام کار کوي هغه صحیح ده. بیا هغه نه بعد دغه دماغ خپل ځای ته راغلل چې زه په کوم سوچ باندې په کومو خیالاتو باندې لګیام. نو امام غزالی رحمت الله تعالی یو غټ مقام ورکړی یو غټ منصب ورکړی زموږ علماء دیوبند غټ غټ عالمان چې کله به لمونځ کوي په لمانځه کې داسې مسایل ورته راشي فقه پڑھاوي قرآن کریم پڑھاوي تفسیر پڑھاوي نو بار بار هغه آیاتو په وجه باندې د مسایل ذهن ته راځي که مسله د عقیدې متعلق وي هغه هم ذهن ته راځي او که فقهي مسله وي هغه هم ذهن ته راځي نو داسې خیالاتو باندې د انسان لمونځ کله هم نه خرابېږي. نو اصل شی دا ده چې په لمانځه کې خیالات خپل که چېرته انسان ته راشي دا قابل مؤاخذه نه دي په دا باندې د الله تعالی مؤاخذه نه کوي. که یو سړی قصدن خیالات راوړي په لمانځه کې په دا باندې د الله تعالی مؤاخذه کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره بیان کړې ده دا که محض الایمان دا خیالات دا بالکل د ایمان علامت ده یعنی شیطان د یغ انسان په زړه کې خیالات پیدا کوي چې یغ انسان په زړه کې ایمان وي که چیرې د یو انسان په زړه کې ایمان نه وي شیطان د یغ په زړه کې خیالات هم نه پیدا کوي د دې د وجه نه دا خبره بیانوي چې د شیطانی وساوسه خیالات د ایمان علامت